بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق منګه دا ویلو چې بندا د خپل افعالو کاسب دی، خالق نه دی. او معتزله وی چې بندا هم خالق ته او هم کاسب دی، او جبریو چې نه خالق ته نه کاسب دی بلکې مجبور محض دی. وس با پدې باندې بیا دلایل، اعتراضات او جوابات دا وشول. اوس نن سبق کې مونږ دا وایو چې استطاعت او قدرت د فعل سره دا ضروری دی. قدرت د دې دوه معنی دي، تاسو په دغه کې ویلي دي په اصول فقه په کتابونو کې چې یو قدرت به معنا سلامت الآلات والاسباب ده. سلامت الآلات والاسباب دا مطلب ده چې انسان د فعل لپاره، د انسان د فعل کولو لپاره چې څه ضروری دي، کوم آلات ضروری دي او کوم اسباب ضروری دي چې برابر وي. مطلب دا یو انسان باندې لاسونه انزل حل دي چې کله د لاسونه چې لاسونه نه نو دا خو بیا د باندې لاسونه انزل ضروري نه دي، ځکه لاسونه شته نو څه په دغه دې د ویلېږي سلامت الآلات والاسباب. او دا د قدرت مجازي معنی ده، د قدرت مجازي معنی ده. او دا د فعل نه مخکې وي، د فعل نه مخکې په دې کې اختلاف نشته، په دې کې اتفاق ده. ویم نمبر قدرت هغه ته ویلېږي چې هغه د فعل سره یوځای وي. زمونږ په دې باندې دا قدرت د فعل سره یوځای وي، نه د فعل نه مخکې نه وي. پوه شئ؟ نو دا قدرت دا د فعل سره زمونږ په دې باندې یوځای پکار دی. او دا قدرت چې کله بنده ته حاصل وي نو دې په ذریعه سره دا فعل کولای شي. معتزله وایي چې دا قدرت، دا قدرت حقیقیه دا د فعل نه مخکې پکار دی. قدرت حقیقیه د فعل نه مخکې پکار دی. مونږ وایو د سینه ده، ځکه اصل کې خبره پرې کې ده کنه چې دا قدرت د فعل لپاره علت ده او که دا قدرت د فعل لپاره شرط ده. پوه شئ؟ قدرت د فعل لپاره شرط ده او که قدرت د فعل لپاره سره علت ده. په علت او په شرط کې فرق دی چې علت دې ته ویلېږي چې دا هغه په وجود کې د یو څه په وجود کې د علت اثر وي او دا علت دغه جز نه وي، علت جز نه وي او دا پریفیر کې د علت اثر به موجود وي. او د شرط دې ته ویلېږي چې دغه اثر په دې سیس کې موجود نه وي بلکې د دې سیس وجود په شرط باندې موقوف وي. د دې سیس وجود په شرط باندې موقوف جز نه لکه موږ وایو او دس د منظر لپاره شرط ده، او دس د منظر لپاره شرط ده. وز دا او دس د منظر جز نه ده او دا منظر مخکې تیدن دا پکار د منظر مخکې ده، د منظر مخکې ده. او د دې موز کېدل موقوف دی په او دس باندې، یعنی موږ به انسان هله کېږي چې کله دا او دس کړي او دا اول نه والا د اخیره پورې دا شرط کېدل ضروری. یعنی انسان 2 رکعات وکړل، 3 رکعات وکړل او د بیا او دس مات شو، نو چونکې شرط موجود نه شو نو اوس په غفل نه موجودیږي. نو اصل اختلاف پدې کې دا دی چې جمهور وایي چې دا قدرت د فعل د ادایګۍ لپاره شرط ده، او دا معتزله وایي چې دا قدرت د دې فعل لپاره علت ده، سره علت ده. هغه په شو باندې او علت موږ سره شرط ده، شرط. نو زمونږ په نسبت باندې دا قدرت د فعل نه مخکې پکار دی چې کله دا قدرت د فعل سره یوځای پکار دی چې دا قدرت د فعل سره وي او دی انسان د قدرت حاصلو دې با دا کار وکي او کنه حاصل ورته دې با کار نه کوي چې قدرت نشته نه واشو به باندې. او معتزله وایي چې دې قدرت نه د فعل نه مخکې دا قدرت انده پکار دی. موږ ولا جواب چې انده ورکو اعتراض جواب وکړو. والاستطاعت مع الفعل او استطاعت د فعل سره یوځای وي
استطاعت د فعل سره یو د استطاعت طاقت ته ویلږي قدرت ته ویلږي خلاف للمعتزله خلاف ثابت ته معتزله ولرا معتزله وای چې د استطاعت د فعل سره یو ځای کېدل لري پکار نه دي ضروری بلکې استطاعت د پاره د فعل نه مخ کېدل دي او استطاعت څه ته ویلږي وهي حقيقه القدره التي يكون بها الفعل او دا حقیقت قدرت ته د قدرت حقیقیه ده التي هغه يكون بها الفعل چې هغه یو ځای وي د فعل سره اشاره الى ما ذكره صاحب التبصره و اشاره کړي د بریږي هغه چې صاحب تفسیره دا ذکر کړي تفسیره دی یو کتاب نوم دی او هغه داغه صاحب دا خبره ذکر کړي دا چې دلته کې چې نو دا با چې نه دا دغه لپاره دا د مصاحبت لپاره دا د مصاحبت لپاره په معنی د معاده من انها عرض چاغوي دا قدرت یو عرض ده قدرت یو عرض ده يخلق الله تعالى في الحيوان چې الله تعالی پیدا کړی دی په جاندارو کې يفعل به الافعال الاختياريه چې د قدرت په سره خپل اختیاري افعال کوي وهي عله للفعل او دا علت د فعل لپاره والجمهور او جمهور وی على انها شرط لاداء الفعل چې دا شرط د اداء د فعل لپاره لا علت نه یعنی جمهور علما کرام فرمایي چې دا قدرت دا شرط او شرط د یو سیز سره مستقل پکاروي هغه پوښښ به دی معنی اوس په دې باندې اعتراض دارې د دې معتزله او د طرف نه چې معتزله وایي چې ته وې چې الکا د دغه نه مخکې او د دغه نه مخکې چې دې کنه د فعل نه مخکې ته اختیار دل نه پکا استطاعت د فعل سره یو ځای نو چې د فعل نه مخکې د اختیار نشته د فعل نه مخکې د اختیار نشته کنه قدرت نشته چې د فعل نه مخکې د قدرت نشته نو د خو بیا په دې کار په کولو باندې کله ثواب کاری جو ثواب مستحق نه او کله ګناه کاری جو د عذاب مستحق نه پوښښ به دی باندې پوښښ نو موږ ورته وایو کنه چې ګوره دا دغه چې قدرت دا الله تعالی دې بنده کې دا پیدا کړی دی په وخت د اکتساب د فعل یعنی کله چې دا فعل کوي کنه نو به دا فعل کول په وخت کې یعنی دا آلات او اسباب دا مخکې نه برابر وي او د فعل کول په وخت کې دا چې کله دا فعل کوي او د فعل کول قصد وکي نو الله پاک دغه اختیار ورکړی دی د فعل کول او د نه کول اختیار ورکړی کله په خپل اختیار باندې دا کار چې دا وکي نو دا ثواب مستحق دی کله ګناه کوي جو د عذاب مستحق دی او کچته د خپل اختیار باندې الله پاک ولا قدرت ورکړی دی خدای کینا لکه مثال دا دی د مانځه ټیم دی بانګونه ویلې شوی دي او د خپل روغ رمټي او یخي او لاسونه خپل روغ دي وستله الله تعالی اختیار درکړی دی چې هر ته پاس مونږ وکړه اګه ته خپل خوخره ته یې زمون نکو پوه شو به الله پاک قدرت درکړی دی او دا قدرت په صحیح ځای کې استعماله جو تا ته به ثواب ملويږي اګه په صحیح ځای کې نه استعمالېږي سر ته ملويږي عذاب ته ملويږي هغه پوه شو باندې د سینه نه چیرې الله پاک دنه اختیار اغسته وس کله اختیار دې چې الله پاک په دغه ټیم کې ته د کړه جو ستاسو په اختیار نه پوه شو دا خوب جبري نعمت ده باز ټیم کې انسان چې نه لګ ځانته موبایل هم په ټیم کې خلکو دوی چې ما برا پم سه او بیا هم نشرا پاسې دي یا په دغه ټیم کې تعالی مرګ راغی جو اختیار دې نشته نو الله تعالی ته یخکړې او ته ژوندې او لاسونه خپل روغ دي او د سسته او کاهلې د وجنه دا الله تعالی دغه دې نه استطاعت د الله تعالی اختیار دا غلط استعمال کو پوه شو اته بخپل باندې ځای کو چې ځای دې کو نو په دغه ځای کې دوه منته دا ملويږي عذاب ملويږي خلکو په ذهن کې دا راځي چې بس الله پاک دا غواړي الله پاک تعالی خدای له مسلمان پیدا کړي نو مسلمان به کور کې پیدا کړي کلمې ته نصیب کړي دا وس چې ته لاسونه پیدا لروغ درکړي الله تعالی فرمای وهدینا النجدین موږ دې انسان ته زلاري جن د خود دي وګوره وبالجمله دا جواب دی اعتراض دا دی کنه چې لغه معتزله دا اشکال کړل چې کته چیرې د طاعت نمخ کې د کار نمخ کې قدرت نشته نو بیا خدا بنده دغه په پرې خودو باندې د عذاب او د ثواب مستحق هم نه بلکې د معذور راځي چې مکه دا اختیار شته نه
نو بالجمله دي هي صفه دا صفه يخلقه الله تعالى چې پیدا کړی دی الله پیدا کوي دی لره الله تعالی عند قصد اکتساب الفعل په وخت دا اکتساب د فعل کې یعنی کله چې دا بنده دغه فعل کوي دغه فعل په وخت الله تعالی دغه اختیار ورکړي بعد سلامت الاسباب والالات ورسو دي چې دا آلات او اسباب برابر وي کالات او اسباب نه برابر نو بیا خو لګره سره په باندې غشته نه لکه مونږه وی د قدرت و معنی کنه لکه لاسونه د نشته نو مازه ټایم شو نو دې بسنګ او د سکیدو لاسونه شته نو پیشته نه نو فإن قصد فعل الخير پس کچته د قصد کو داغه د خیر د کار خلق الله تعالی قدرت فعل الخير چې الله تعالی پیدا کړی دی په دې بنده کې د فعل هغه د خیر د فعل هغه قدرت نو فيستحق المدح والثواب نو دی مستحق د مدح او د ثواب وان قصد فعل الشر او کچره د قصد کو د شر د فعل د ناکار کار خلق الله تعالی قدرت فعل الشر چې الله تعالی پیدا کړی د قدرت د شر د کار قدرت ولم ورکړی دی فكان هو المزيع لقدرة فعل الخير نو دله چې الله پاک د خیر د کار کم قوت ورکړو کم طاقت ورکړو کم قدرت ورکړو قدرت په خپل اختیار باندې سکو ضایع کو ضایع فيستحق الذم والعقاب نو دې مستحق شو د مذمت او د سزا ولهذا دی ان ذم الكافرون بانهم لا يستطيعون السماع مذمت د کافرانو باندې کله شوی دی چې دوی لا يستطيعون السماع چې طاقت د اوریدون لرو یعنی مطلب دا چې اوریدل خو کولو خو دو اوریدل په طریقې د قبول سره نه کولو یعنی دو قبل ولنا نو ای وې دو په خپل اختیار سره د اوریدو طاقت لرو لکه پوښتنه به دی معنی نو الله تعالی غل غره آلات او اسباب ور کړی دي خو دو کار دې نه نه خالي واذا كانت الاستطاعه عرضا خا بل دا وی کنه چې لکه دا استطاعت نه هو عرض ده کنه مخکې دا وی کنه چې من انها عرض نو دا عرض ده او دا عرض لپاره دا خبره ضروری ده چې دا به د فعل سره یوځای وي د فعل نه مخکې نه وي پوښتنه به معنی نو دا استطاعت او قدرت دا هم چې عارض ده نو عارض د خپل محل نه چې دا جدا نه وي دا سره بالکل یوځای وسري و دا سره مقارن وي واذا كانت الاستطاعه عرضا او كجر استطاعه او هر کله چې استطاعت دار شو نو وجب ان تكون مقارنه بالفعل نو واجب دي چې دا به یوځای وي د فعل سره به زمانه په زمانه په اعتبار سره لا سابقه علیه دا به نه نمک بنئ ولې کچر دې چې راشي کته چې لګه دا استطاعت مخکې ده او فعل دې نه ورستو ده نو استطاعت خو مخکې راغی او فعل ورستو راغی نو بیا موږ وایو چې دا فعل دې نه دا او شو بغیر استطاعت نه بغیر د قدرت نه او بغیر استطاعت او قدرت نه فعل جنن نه کیږي پوه شو به باندې والا كذس نشين لازم وقول فعل لازم شي وقوع كده الفعل بلا استطاعت وقدره عليه بغیر د استطاعت او د قدرت نه بلی باندې لما مره زګه مقرا خبره شوی ده من امتناع بقاء الاعراض چې اعراض دا باقی نه پاتې کیږي دیو د معنی نه بل د معنی پوری اعراض باقی نه پاتې کیږي الګه پوه شو به باندې ها فإن قيل وزو معتزله د طرفنا بل اعتراض دی چې ته کنه لکه مخکې موږ دا خبره وکړه چې اعراض د یو وخت نه بل وخت پورې باقی نه پاتې کیږي او دا اعراض چې دا د خپل معل سره یو ځای کېدل د فعل سره یو ځای کېدل ضروری دي نو کچره دا خبره ومنل شي چې د اعراض بقا د یو وخت نه بل وخت پورې دا محاله ده نو لکه په دې کو خو سنیزان نشته چې کله دا کار چې دا وشي دی وایي کې امکان د تجدد راځي تجدد هغه دا خبره کوي کنه چې ګوره دوی پدې په لس منټه او په لس بجې باندې یو کارو شو نو په یو لس منټه لپاره باندې دا وخت نشته بلکې پای کې تجدد راغی بیا په 12 منټه لپاره باندې بیا بل وخت پای کې تجدد راغی نو چې په تجدد سره دا راځي او پدې کې په عارض کې په تجدد راځي په مخه په بار بار کېږي نو ستانه موږ لا تاسو کوو چې د معتزله خدا اعتراض وکړو چې را تاسو وایي کنه چې اعراض د یو وخت نه بل وخت نه باقي پاتې کیږي د یو وخت نه بل وخت نه باقي پاتې کیږي نو پدې کې د یو د اعراض بدلیږي را بدلیږي نو پدې کې تجدد راځي سبق راځي تجدد پکې راځي نوېواله پکې راځي لکه یو سکند کې یو کار شو بیا بل سکند کې نو پدې کې د اوقاتو کې تجدد راځي نو تاسو څنګه دا خبر دا کوی چې را دا فعل چې د قدرت سره بغیر د قدرت نه تاسو فعل لازم غړي ځکه چې دا خو هغه قدرت نه کم چې دا کم سره فعل چې دا متعلق شوی دی بلکې په اعراض کو تجدد راځي سبق راځي
تجدد پکې راځي مطلب دا چې پلس منټه او پلس بجې باندې دی انسان الله پاک طاقت ورکو او پلس منټه او پلس باندې د چې دا کار شروع کو نو پلس منټه او پلس باندې خدا کار شروع کو دي سره خدا عرض ده خو پلس منټه او په یولس باندې په یولس منټه لا پاسه پلس بجې باندې هغه عرض څنګه بدل شو تجدد پکې راغی بیا په 2 منټه لا پاسه باندې پکې بل راغی پوه شو به باندې نو جواب ولا موږ دا ورکو چې ګوره په دې باندې خو دې ستاسو کې کنه چې په دې کو پتا سو باندې دغه راځي اعتراض راځي ځکه چې تاسو کدا خبره کوي چې را دغه فعل دا کوم چې بار بار کیږي او زمانه په کې متجدد کیږي نو دغه لکه پلس منټه لپاس پلس باندې یو کارو شو بیا په 11 منټه لپاس باندې کیږي نو ته چې دا هغه فعل دی که هغه فعل نه دی نو کته چې دا هغه فعل دی نو بیا خو په دې کې تاسو خبره ومنله ځکه چې موږ وایو چې دا قدرت به د فعل سره یوځي او کچر ته وی چې دا نه نو بیا خو دې یو عارض نه نشي راتله چې دې سره د فعل چې دا مستقل یو ځای شي ځکه چې په دې کې په سکندونو کې فرق راځي په سکندونو کې دې کې سره راځي فرق وګورئ تا فإن قيل کچر ته ویل شي دا خبره دا دغه طرف نه اعتراض ده د معتزله د طرف نه لو سلم استحاله بقاء الاعراض کچر ته ومن لشي چې د اعراض د بقا محاله الاعراض دا بقصرة محل فلا نزاع في امكان التجدد الامثال عقب الزوال نو بیا خو څه جګړه نشته په امکان د تجدد د امثالو کې چیرې د دې د مثل متجدد کیږي مثل نه راځي او دا ممکن دي عقب الزوال رسل زوال نه چې یو سکند قدم شو نو بل سکند لاګي یو سکند قدم شو بل لاګي بل قدم شو بل لاګي نو دا کې تجدد د امثال لازم په مخه فمن اين يلزم وقوع الفعل بدون القدره نو صد کم طرف نه دا لازميږي وقوع د فعل بغیر د قدرت نه یعنی پدې کې بغیر د قدرت نه فعل څنګه لازميږي دغه چې پدې کو تجدد راځي اب ما بغیر عارض پکې بدليږي را بدليږي نو قلنا موږ انما ندعي لزوم ذلك بشک موږ دعوه کو د لازم کېدل لري چې اذا كان القدره التي بها الفعل چې کله وی هغه قدرت کوم چې د فعل سره یوځای هي القدره السابقه هغه قدرت چې هغه بدلی سره مخکوي واما اذا جعلتموها مثل المتجدد المقارنه او کچری تاسو وګرځاو دا مثل متجدد چې کوم مقارن دی د سره د فعل سره یوځای نو فقد اعترفتم نو تاسو اعتراف کو بان القدره التي چې هغه قدرت کوم چې د فعل سره دی لا تكون الا مقارنه له دا نه مگر هغه د سره مقارن دی او دا خدای زمونږه خبره هم نه کړه ځکه موږ هم وایو چې دا قدرت د فعل سره مقارن وي او تاسو هم دا وس ومنه چې دا قدرت د فعل سره مقارن دی ثم ادعيتم بیا چې تاسو دعوه کوي انه لا بد لها من امثال سابقه چې دې لپاره مخکینی مثال امثال چې دا ضروری دي حتى لا يمكن الفعل باول ما يحدث من القدره چې ممکن نه دا فعل په اولنی کم باندې چې دا قدرت دې سره وځي شوی فعليكم البيان پتا سو باندې بیان لازم دی مطلب دا چې دلیل بیا تاسو راوړی پوه شو به معنی نو خلاصه څه شولا چې دا قدرت د فعل سره یوځای پکار دی قدرت د فعل سره یوځای دی قدرت د فعل مکه نه دی معتزله وی چې دا فعل د قدرت دا مکه پکار دی دغه په دې کې تجدد راځي موږ دغه تجدد راځي نو کداغه فعل تر دې سره دا منی کنه منی دا فعل کده قدرت سره تم منی نو بیا خو ته خبر هم نه کنه منی نو بیا وته به ځمانه دلیل به پیش کړو الهغه پوه شو به معنی واړو